अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JN न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोयटा से खबर शामिल करते हैं। मानसून बारिशों की वजह नवाकली और चश्मा रोड के आसपास की आबादी को बहुत नुकसान हुआ है। तकरीबन 15 घर तबाह हो गए। लोग अपनी मदद आप के तहत सैलाब से अपने माल और बच्चों को बचा रहे हैं। काकड़ कौमी इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन सरदार अब्दुल्ला मुलासाई और तहरीक जवानान पाकिस्तान सिटी सीनियर नायब सदर आदम लाला ने JN न्यूज़ के मीडिया टीम के साथ मुतासरा इलाके का विजिट किया और मुतासरीन की फरियाद आला हुकाम तक पहुँचाने का वादा और सरकार से फौरी मदद की अपील की। तहसील रिपोर्टर आदम लाला, JN न्यूज़, कोयटा। اول د میډیا والا د ټول انسانانو شکریا ادا کوم چې دا خلک تاګایي ورکوي. اوس اوبه هغه دي را روانې دي، په کار دا دی چې دا ویډیو شیر کړئ او ګرده دنیا ته ورسوئ چې دا اوبو څخه خیال کوئ، د دا مندو څخه کوچنیان وباسئ، کورونه بچاو کړئ. او بیا په دې کې دا میډیا والا ته او دا ګرده انسانانو ته موږ دا دغه ورکوو، ریکویسټ کوو، خواست کوو چې دا مخ ته شیر کړي چې خلک خبر شي دا د اوبه د روانې دي. انسانانو ځان بچاو کړئ، خلک بچاو کړئ، یو بل سره کومک وکړئ او کوشش دا وکړئ چې دا اوبو مخ نه راګرځي، دا ډیمونه را خلاص شوي دي، د مخ نه راګرځي. کوشش دا وکړئ خپل ځانونه خپله بچاو کړئ. انتظامیه ته وایو، ګردو ته وایي چې باید د خلکو مدد وکړئ، کومک یې وکړئ. او دا غنه دا ټول اوبو سیلاب دی، دا روان دی. کوشش وکړئ. په دې کې زه د میډیا والا ډېر شکریا ادا کوم او دغه څه آدم لالا هغه ډېر شکریا ادا کوم. بار بار د میډیا کې آدم لالا ته داسې مزید شیر کړي او دا خلکو ته آګاهي ورکړي چې دا اوبو کنټرول نشته او کوشش دا وکړي چې ځانونه بچاو کړي. دا پرون د اوبو ریله راغلی وه، په دې کې دا کورونه تباه شوي دي، څه جاني نقصان نه دی شوی او مال مویشي اوبو وړي دي. دا اوبو داسې غټ زور دی، الله تعالی دې مسلمان دې وساتي. موږ ته دپاره دا پکار دی اوس دا مزید دا اوبه روانې دي، باید دا خلک دا شیر کړي څو قدر شیر سي خلک بچاو شي. او دلته انتظامیه ته دا خواست کوو چې په دا عوام باندې په دا غریبانو باندې وګرځېږي چې منیسټر یې که وزیر یې که وزیر هر یو چې باید چې راسي دا غریبانو دپاره یو کومک دپاره کومک ورسره وکړي. د چا کورونه نړېدلي دي، د چا سامان ضایع شوي دي، د هغو سره ګوت سره کومک وکړي. انشاءالله موږ